حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث تے دا قرآن شریف تلاوت بکو نو دا دروازے مخ ته یو چبوتره جوړه کړې وه یو ځای جوړ کړی و هلته به منظم کو د قرآن شریف تلاوت به هم کو جلل به د مکې دا کافر به راغلل دا ماشومان او ښځې هغوی به ورته غوږ ایښودی ناست به ورسره خلک راغلل ابوبکر صدیق ته یې ویې نه دې پرېږدو په مخه یې که غریب هغه خپل بوډۍ او امسا واخېستل حبشې ته روان شو یو کافر دی هغه ورته راغی ابوبکر څه کوې ویې زه نو هجرت کوم ولې وی دا قوم مې نه پرېږدي دی مې نه پرېږدي نه نه ته خو زمونږ مشر یې عزتمند دی زمونږ خدمت کې د یتیمانانو خدمت کې د کونډو خدمت کې ستا غوندې سړی زمونږ نه بار به ځي ولې به ځي راځه راځه ته واپس یې راوست او د مکې د ملکانانو د چودریانو میټینګ یې راوغوښت وایي ګوره دا ابوبکر چې دی دا تاسو ولې د مرتد نه شړی دا خو ډېر ښه سړی دی هغه خپل دین دی زمونږ خپل دین دی او دا خو زمونږ د یتیمانانو سره یې ښېګړې کوي کونډو سره ښېګړې کوي دا خو د دې ټول قوم په فایده کې دی زمونږ د مړي د جمدي خدمتونه کوي د هغه خپل دین زمونږ خپل دین پام کوئ چې دی ونه شړی هغې ورته څه وایي هغه مشران کافران مشرکان هغې وایي ټیک ته مونږ یې پرېږدو خو په یو شرط چې دی به د خپل مونځ او دس او د خپل تلاوت په کور کې دننه کوي بار به نه کوي دی بار لګي هغه خپل کتاب لولي قرآن شریف نو زمونږ ماشومان او ښځې ورته راغورلی شي مونږ یریږو چې زمونږ دا ماشومان او ښځې د ده قرآن اوري مسلمانان نه شي چېرته هغوی کې خو دومره اثر دی چې دا کافر راغی ابوبکر صدیق ته وایي به داسې کار دی ما د لامن درکړ خو ته به مهرباني کې را دې نه پس به یې دا قرآن په کور کې دننه وی مونږ به په کور کې دننه کې دا شرط دی در باندې ډېره ښه چې یو څومره دې تېرې شوې ابوبکر صدیق له قرآن ورنه کړ بیا راووت هغه د دروازې مخې ته چې ځان لکه چبوتره جوړه کړې و په هغې ودرېد او بیا لګیا دي په زوره زوره د الله قرآن وي ورسره جاړي او د مکې دا ښځې او ماشومان د لار ته ډکه شوه هغوی م ورسره جاړي دي کافر او د ابوبکر صدیق قرآن ته غوږ ږدي د مکې دا مشرکان بیا ورلل هغه کافر له ورلل چې چا وله امن ورکړی وی تا ابوبکر له امن ورکړه په دې شرط چې دی به کور قرآن لولي هغه خو دا شرط خلاف ورزي وکړه خو بیا بار راوتی دی مهرباني وکړي یا کور ته دننه کا او یا ته خپل امان واپس که مونږ دې بار نه پرېږدو ځکه زمونږ بچي مسلمانېږي چې د قرآن اوري زمونږ ښځې مسلمانېږي چې د قرآن اوري سړی راغی ابوبکر صدیق ته وویې وی صاحب تا له خو ما دا شرط لګولو چې ته به په کور کې دننه تلاوت کې بار به نه کې تا خو بیا د شرط خلاف ورزي وکړه او کافر دې بار نه پرېږدي یا خو داسې وکړه چې کور دننه خپله تلاوت ته کوه ځکه ته چې بار کې دا ماشومان او ښځې مسلمانېږي ستا په دې هېواد او یا دا مهرباني وکړه چې ما ته خپل امان واپس کا بیا ته پیسه او د مکې خلک پیسه ابوبکر صدیق ورته ما تا ته خپل امان واپس کا ما له د الله او د رسول امان کافي دی خو زه به تلاوت دقه دروازې کې مخکې کوم دا زما کور دی او زما د کور مخه ده او که څوک ورته غوږ ایږدي کېږدي دی او که څوک نه ایږدي نه دې ایږدي زما روم یو ګڼ شمېر سره د حضرت عثمان غوندې شخصیت حضرت عثمان غوندې شخصیت رضی الله عنه یو ګڼ شمېر خلک صرف د ابوبکر صدیق د قرآن په اورېدو باندې پروردګار مسلمانان کړل د قرآن خو والله دومره برکت دی چې د حد نه دی د مکې مکرمې نه نبی علیه السلام لا هجرت نه دی کړی او یو ډلې مدینې شریفې ته ولېږله مدینه شریفه کې یو مسلمان دی اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا هغه په کور کې دیره شو دا له حضور پاک هجرت نه دی کړی خو صحابه ولېږل او دا صاحب ابن زراره کور کې دیره شو الحمدلله هلته د مدینې خلک خبر شو هغوی یو میټینګ راوغوښتو دارې بلجین ساعده ورته وایي هلته ناست یې لکه د اسعد ابن زراره د مکې نه څه خلک راوستی دی هغوی خو زمونږ د پلار نیکه دین بدلی و یو خدای دی او قرآن دی او نبی علیہ السلام نوم اخلي په هغې ایمان راوړی دا خو څه نوي خلک راغلی دي دا شړل غواړي او که دا مونږ ونه شړل نو ممکن ده چې زمونږ د مدینې خلک ټول دغه دین ته واوړي اسید ابن حضیر رضی الله عنه دغه وخت کې مسلمان نه دی کافر دی نوجوان دی هغه ویل لکه داسې وکړې ما پرېږدې
زه ورځم او دا چا چې دا مسلمانان په دا کور کې دیر کړی دي اسعد ابن زراره زما دوست دی زه به یې پوه کړم وی بس که دې پوه کړه ښه که نه په ورځو پې په شریکه دا مسلمانان هم وجنو دا چې چا دیره کړي دا هم وجنو وی بس زه یې پوه اسید ابن حضیر وی تاسو کښېنئ هغې مجلس کې ناست دی ولرئ دروازې والا هغه اسعد ابن زراره والا راووت رضي الله عنه دی ورته ویې لکه ما اورېدلي دي چې تاسو د مکې نه راوستي دي څه نوي دین والا او هغه نوي دین دلته خورئ زمونږ د پلار نیکه زوړ دین ختمی داسې دی چې ستا خلاف د ټولې مدینې خلکو میټینګ کړی دی او ناست دي نو یا خو دا خلک وشړه او که دا نشي چللی نو زما دوست دی زه باندې خفه کېږم نو ټول قوم ستا خلاف بلورې پرېږدي دي نه تا هم وجني او دا خلک مسلمانان هم وجني نو یا خو دا خلک وشړه او ګنې دا خلک ستا خلاف بلورې زم بیا ستا د دوستانې لحاظ نشم کوی زه هم د هغوی مرسته کوم اسد ابن زراره ورته وی سید ابن حضیر ورته وی ملګري ته خو مې دوست دی که نه وی وی داسې کار دی کسان لري بوزم او هغوی چې څه ویې واوره که د هغې خبرې غلطي نو تی د مټه ونیسه وویشه تا ته اجازت دی او که خبرې ټیکي نو ولې را باندې بې ګناه خلک شړئ اسید ابن حضیر ورته دا خو هوښیاره خبره دا زه چې ورځو کور ته یې دننه که چې کور ته یې دننه که په هغې کې چې کوم مشر استاد و هغه مدرسې په دواړو سترګو لوند دی عبدالله ابن ام مکتوم صحابي دی رضی الله عنه په دواړو سترګو نابینا دی الګیا دی خلکو ته قرآن ښیي دا شیخ الحدیث دی دا شیخ القرآن دی دا زمونږ د مدرسې مشر دی او ورونو دا څوک دی دا مشر عبدالله ابن ام مکتوم په سترګو ړوند نابینا د قرآن حافظ د مکې نه راغلی دی خلکو ته قرآن ښیي چې دی ورغی اسید ابن حضیر هغه اسد ابن زراره هغه کوربه ورته وایي وی زما را دوست دی دته یو څو خبرې وکړه هغه ورته ویې ډېره ښه نو د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع کړه چې تلاوت یې شروع کړه دا اسید ابن حضیر چپ شو وی دا تا ما ته څه واورول وی دا زمونږ کتاب دی قرآن ورته وایي وی دا کم دی وی دا زمونږ پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الله نازل کړی د هدایت کتاب دی یاره وی داسې خبرې داسې کلام خو ما چېرته نه دی اورېدلی وی ستاسو د دین څه نوم دی وی زمونږ د دین نوم اسلام دی او وی تاسو څه وایې مونږ دا و چې الله یو او دا کې ما درته څه ولوستل دا د الله کتاب او دا چې پچه نو په الله ایمان یو دی او په دې کتاب ایمان دا د الله کتاب دی او دا کتاب چې په کوم پیغمبر راغلی دی هغه منل دا درې خبرې زموږ وی د دین نوم اسلام دی وی په دې کې په څه طریقه سړی داخلېږي وی به دغه کلمه شهادت به وی داخل بشي وی لاس راکړه هغه اسید ابن حضیر کلمه شهادت وی پروردګار مسلمان کو د قرآن د اورېدون چې مسلمان شو قوم په میټینګ راغوښتلی دی ولري ورته ودرېده وی څه چل دی او که سړی دې پوه کړه یاره وی هغه خو ډېر ښه خلک دی هغې خو ډېر رښتیا خبرې کوي او امام په ایمان راوړه زه ملګری شوم خدایه مونږ لېږلې سله وې او دا پتا خو د هغوی اثر وشو بل یو کس پاسېده سعد ابن عباده رضی الله عنه د خزرج قبیلې سردار او مشر وی داسې کار دی دا اسعد ابن زراره زما د ترور زوی دی زه ورځم زه پوه یم که ما پوه که خو ډېره ښه ده که ما پوه نه کړی شو نو زه به ستاسو ملګری یم او د هغه سره چې تاسو جنګ کوئ زه به م ورسره کوم ډېره ښه تاسو کښېن دی ورغی اسد ابن زراره ته یې دروازه ووهله بار والا راووته ترور زوی هم اورېدلي دي چې څه خلک تا راوستی دی مسلمانان ورته وایي او هغې څه نوې خبرې کوي او زموږ د پلار نیکه زوړ دین بدلوي دی ګوره ماما زویه داسې کار دی ته راشه په خپله د هغې خبرې واوره که دا خلک غلط و تا له اختیار در کوم ویې شړه او که خلک ټیک و نو ولې را باندې بې ګناه خلک شړئ وی دا خو هوښیاره خبره ده ورننوت چې ورننوت همغه نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم هغه ته ویې لږ د قرآن تلاوت ورته وکړو هغه ورته صاحب د قرآن شریف تلاوت شروع چې تلاوت یې شروع کړه هغه سعد ابن عباده چې څوک په جوش کې راغلی چې دا به شروع او ورته وی دا څه شی دی وی دا د الله کتاب یاره ما خو د دنیا خبرې اورېدلې دي وی دا رښتونی کتاب معلومیږي ستاسو د دین څه نوم دی اسلام وی په دې کې او په کومه طریقه داخلېږي سړی دې کلمه شهادت به وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بس ور داخل بشي وی دا رښتونی کتاب دی او معلومیږي دا چې ستاسو دین رښتیا دی لاس راکړه لاس یې ورکړه هغه بیا ایتو که پروردګار د قرآن په اورېدو هغه مسلمان کو راغی اوس قوم ناست دی دې ورته مخامخ ودرېد قوم ته وایي ټول اوس په زرګونه خلک ناست دي په دارې بني ساعده کې لوی اجتماع ده تورې په لاس دي چې ورځو دا مسلمانان وجنو شړو دا مشر ورته سعد ابن عباده وی بچې زه څنګه سړی وی ته خو
د قوم زمونږ مشر یې وی نه د هوښیار یم که قمقل نه نه وي ستا غوندې هوښیار سړی بل کم وی که زه یو فیصله وکړم زما خبره به منې د هغې خو دا مطلب و چې دوی به راته وایي چې راځئ چې پرې وردو د انقلاب ته خور ډېرې خوشحاله زنده‌باد و دوی به راته دا وایي وی جي بلکل ته مخکې کېږه مونږ درپسې یو ته چې څه هلکه ګوره یوازې مې پرې نه دی ګوره کلکولې نه نه جي کې ته څه وی مونږ ستا تابعدار ته خو مونږ بوځه او تورې راکړه چې د سره ځو که نه ځو وی ښه داسې کار دی چې د هغې څلور خبرې ما واورېده د هغوی هغه کلام مې واورېده د هغې نوم قرآن دی او د پیغمبر نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم او رښتونی دیني دی او زه خو یې ملګری شوم ما خو په ایمان راوړه او تاسو ته هم وایم چې ایمان پرې راوړئ مسلمانان شئ جناب په هغه مجلس کې په زرګونو خلکو په یک دم ټول الله مسلمانان کلو کلمې شهادت وي دا د قرآن برکت حضور پاک مبارک کی مدینه شریفې ته ته مدینه منوره فضا اواره وه ماشومان او جنکو او هلکانو استقبال کو دا د چا برکت شو د قرآن شریف په سچه چې د قرآن شریف تلاوت څوک کوي هغه له خوند او هغه له پله کې لاره وباسي او چې څوک یې اوري چې دی مسلمان یې او د زړه په نیت یې ورته غوږ کېښوده قسم دی چې د هغه په زړه کې به هم اثر کوي لارې به پکې وباسي حضور پاک مبارک کې به د قرآن شریف تلاوت کو عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی دې سینې به لکه د کټوې جوشونه وال او جلل به وسره او د خپې مبارکې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه د خپې به وپړسېدې خوند یې وله ورکو نو قرآن ډېر د برکت کتاب دی روم او ډېر د هدایت کتاب دی او چې کوم ځای د قرآن شریف تلاوت کوي د الله قهر و غضب بالته بلکل نه نازلېږي او مونږ قرآن شاته کړی دی که مونږ قرآن ته شا کړې ده هغه هم اتخذو کتاب الله وراءکم ظهریا مونږ شاته غورځولی دی مونږ قرآن له توجه ورنه کړه مونږ هدایت د قرآن نه ما سوا په نورو څیزونو کې ګڼو حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هدایت لوی سرچشمه د الله قرآن دی او که چا د قرآن نه ما سوا په بل څیز کې هدایت طلب کو وی دا به ګمراهان جهنم ته به رسېږي نو د قرآن یو لوی برکت دا چې مسلمانان د تلاوت کوي نه در دې قرآن سور اخلاص در دې قل هو د دې تلاوت کوا درې ځله باندې د پوره ختم ثواب او لس ځله تلاوت چې کوي د صورت اخلاص الله به جنت کې محل درته جوړوي حضور پاک فرمایي او چې څوک 200 کرته د صورت اخلاص تلاوت وکړي 100 کرته 200 کرته تاسو خو به وکړئ شئ که نه دا نه خبره ده که تسبیح کني چې زه 5 روپۍ درکړم او ځان دیواله که نه یې به در سره 200 کرته دا چې کوم لوی دي او تور اخلاص ورځي ما سره واده وکړه انشاءالله یو ورځ کې وي که 2 ورځې کې وي که 3 کې یو ورځ کې نه په یو 2-3 ګنټې کې کېږي په یو ګنټه کې کېږي سوره اخلاص به سره د بسم الله 200 کرته وایې که نه لاس اوچت کړه چې څوک ویم به الله به پې اجر څومره درکوي اوس دا واوره اجر به الله دومره درکوي چې څوک 200 کرته سوره اخلاص ووایي د 50 کالو ګناهونه به ورته رب العالمین معاف دا هو وایه که یا قربان باندې پوهېږي او په دې نه پوهېږي کنځل کوئ او بل سره غیبتونه او سیاسي هغه ښه دی او دا ښه دی او دا ښه نه دی ټول عمران نه خوله ستړې کړه دا ووایه ورونو ستاسو فایده ده پکې د ما ورکې څه دي خو دا خو ستا د فایدې دپاره ګرځي قسم دی علما او طالبان او حافظان ستاسو خیر خواهان دي ستا بچو ته قرآن ښایي ستا بچو ته دین ښایي ستا بچو ته علم ښایي بله ورکې څه فایده ده چې ته دینداره شې ستا اخلاق خشي ستا عقیده خشي ستا عمل خشي بیا هم مونږ دا مولیان پرې نه ښودل خبرې دي ورپسې وترې دي هغه داسې دی هغه داسې دی طالب صاحب داسې دی عالم صاحب داسې دی حافظ داسې دی دا تا ته دین ښایي تا ته قرآن ښایي تا ته نیغه لار ښایي د دې عزت وکړې د الله د برکته د قرآن نه مخې قدر وکړې د پیغمبر نه مخې قدر وکړې الله به دله په دې اجر درکوي نو د مارونو یو فایده د قرآن شریف تلاوت دی یو حق یې دا شو روزانه چې چاله قرآن شریف ورځي او په ناظره باندې نو چې یو سپاره تلاوت خامخا کوي چې خشتق کل رو رو یا کوي 60 منټه پې لګي یا 15 منټه پې لګي نو یو سپاره تلاوت یا نیمه سپاره تلاوت که دا نشي کولی یو رکوع تلاوت خو دروازې کوه دویم حق یې څه دی نو حفظ دی سنت کفایي دی په کلي کې به یو حافظ خامخی کور کې پکار دی کور کې نی محله کې پکار دی قوم کې پکار دی قوم کې نی محله کې پکار محله کې نی په علاقه کې پکار کا علاقه کې یو قسم حافظ نو د ټولو غالبا اندره او بچو حفظ وکړي دا بچی چې تلاوت کوي والله ستا پکې اجر او فایده ده حضرت موسی علیہ السلام
تفسیر کبیر کې مولانا امام رازی رحمه الله لیکلی بلا ربانی موسی علیہ السلام روان دی او قبر کې توي د عذاب ملاوي پیغمبر ته د قبر کشف کېږي دی چې واپس هم په هغه لار راځي په هغه قبر کې هغه انسان ته خوشاله ملاويږي حیران شو چې الله اوس تلم نو دې قبر والا ته عذاب ملاوېده په جهنم کې پروت او چې اوس واپس رالم نو په جنت کې پروت دی دا ولې فوراً جبريل علیہ السلام ورته راغی پیغمبر ته چې څه مسله پیښه شي فرشته ورسره فوراً راځي وی چې اوس تلم نو دې قبر ته عذاب ملاوېده او چې اوس واپس رالم نو دې په جنت خوشحالی کې پروت دی دا ولې وی صاحب دا سړی چې مړ شو د ده نه ښځه حامله پاتې شو امید بچې را نو پیدا دا سړی مړ شو دا قبر وا او د ډېر ګناهګارو الله پې عذاب شروع هغه د ده د مرګ نه پس د ده بچې پیدا شو او دې خو لګیا د قبر کې عذاب ملاوي ګناهګار د ده د مرګ نه پس چې د ده کم بچې پیدا شو هغه لوېده اوس لږ ساعت پس هغه ماشوم لوی شوی نو مور بوته او جومات کې استاذ ته کېنو چې دته تورات وښایه هغه زمانه کې خو د خدای کتاب تورات وکړه تورات ورته وښایه استاذ ورته وی وایه بچې بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو بسم الله وایو هغې د هغې مطابق چې کوم لفظ د الله په نوم شروع کوم عبرانی سوریانی کې نو ماشوم وی بسم الله د الله په نوم شروع کوم وی الله وی چې د ده نه کم پیدا دی هغه د ما نوم اخلي هغه ژبه د ما په نوم راقي او دله د عذاب ورکو بند کې پیدا به جنت ته ولېږي نو ستا نه چې کوم بچې حافظ پاتې شو په رمضان کې تلاوت کوي حافظ هو برکتي انسان دی ولې چې دې قرآن یادوي نو څونه بار هغه آیاتونه وایي هسې خو نه یادېږي او بیا دورونه کوي او بیا رمضان کې چې ختم کړي د هغې نه مخکې څو ځله دور کوي نو څومره اجر او ثواب د ده کېږي او څومره د مور او پلار کېږي حفظ بهترین شی دی د قرآن شریف او دریم نمبر حق یې څه دی ترجمه ده د مولانا صاحب نه په ترجمه د قرآن مقصد ځکه دا د الله خط دی دې کې الله ډېر څیزونه غوښتي دي او بل حقیرونو څه دی علم چې د قرآن علم سړی وکړي دې مدرسو کې علم کېږي د قرآن هغه پوره تفصیل سره علم یې د قرآن شریف د قرآن په مسایلو سړی پوهېږي په احکامات یې سړی پوهېږي او یو بل اخیري حق دی دا څلور حقونه خو الحمدلله زموږ په وطن کې شته تلاوت هم کېږي او حفظ هم ډېرې مدرسې دي او درسونه د قرآن شریف هم شته او مدرسو کې علمونه هم شته او یو اخیري حق یې بل دی چې په هغې زما تاسو د ټولو غاړه بنده هغه د قرآن نظام دی ګورئ قرآن شریف کې الله وایي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما د غل سړي نه او غلې نه لاس پرې کړئ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة زناکار سړی او ښځه په درو وهه قاتل داسې مړ کوه دا قانون زمونږ په وطن کې نشته دا حق باندې زمونږ ستاسو غاړه بنده ده الله دې کړي چې زمونږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راشي چې دا غاړه هم زمونږ ازاده شي امن سکون او اطمینان به راشي زما ورونو دا د قرآن شریف حقونه دي نو کوشش وکړئ د قرآن دا حقونه خپل کې خپل بچي وباسئ حافظان یې کې نشئ کولی حافظان عالمان یې کې حافظان ډوډۍ به الله ورکوي دا نشئ کولی نو کم از کم جومات ته رالېږئ چې په ناظره خو قرآن زده کړي که نه چې تلاوت کړي ته به قبر کې پروت یې فایده خو درته ورسي که نه بس اخري یو بل ټکي درته وایم ما چې کوم احادیث ولوسته آیات ولوسته الله فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر قرآن یو لوی نصیحت ته دا موږ نازل کړی و انا له لحافظون حفاظت به موږ کوو هغه حفاظت الله په چا کوي هم په دغه طالب علمانو هم په دغه حافظانو هم په دغه عالمانو هم په دغه مدرسو جوماتونو او بل حدیث چې مې ولوست نبی علیہ السلام فرمایي اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب الليل وی زما په امت کې دوه ډلې دي چې هغه ډېرې بهترین دي یو هغه خلک چې هغې د الله کتاب قرآن لاسینو کې پټ کړی او یو هغه خلک چې د شپې پاسي خپل رب ته په سلګو سلګو جاوي نو طالبان او دا حافظان دا خلک چې دا د الله کتاب ته ځان وقف کړی دی د حضور فات مبارک د وینا مطابق دا ډېر بهترین مخلوق دی دا الله ته ډېر خوښ مخلوق دی دا الله ته ډېر نږدې مخلوق دی محمود غزنوي یو لوی بادشاه تېر شوی دی محمود غزنوي مجاهد هغه وایي زما په زړه کې 3 شکونه یو شک مې په زړه کې دا و چې ما به الله وبخي که نه ولې د خاتمې پته نه لګي دویم شک مې په زړه کې دا و
چې دا به د خپل پلار سوچز ویم او کارمونه به هم ځکه مور مې چې د غلطي نه کړی. او دریم شک مې په زړه کې دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء، چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. نو دا د نبی علیه السلام رښتونی حدیث دی که د بل چا خبره ده، د بل چا مقوله ده؟ دا سوداګانې مې وې. یو ځل د شپې په لاره ته یو خپل غلام ورسره دی، غلام سره د سرو زرو ډیوه او د زیتون تیل پکې بلیږي د رڼا لپاره. بیټرۍ خو به یو ځای کې یو لوړ دی لواري کوي، او یو هلک د لوړه د ډیوې ته سر ټیټ پاس کېږي او کتاب ورته ګوري. محمود غزنوي هغه هلک دی خو راشه بچې څه کوې؟ وی صاحب سبق یادوم. ای سبق کور ولې نه یادی؟ وی چې ډیوه راکره نشته، د دې لوړ دی ډیوې ته د شپې ګورم. وی خره دین طالب ته ګوره او دونه غریب چې ډیوه ورسره نشته. وی ها بچې دا ډیوه والا د سرو زرو ډیوې ورکړه، او تیل د زیتون دی، او چې کله هم تیل خلاصېږي بیت المال ته راځه تیل به ملاویږي. زه کور سبق یادوه. چې راغی وده شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولید. حضور پاک مبارک ورته فرمایي اے محمود را سبکتګین زویا، الله دې وبخښه ځکه چې تا زما وارث سره امداد وکړ. چې د خوبه راپاڅېد، وی نبي علیه السلام راله درېو والو سوالونو جواب راکړ. دا مې شک و چې ما به الله وبخښي که نه. نو حضور پاک مبارک راته دعا وکړه چې الله دې وبخښه. دا شک مې وویل الله به مې بخښي. دا مې شک و چې د مور خپل زوی یم او که پردی د پلار مور مې غلطي که ده نه کړې چا سره. نو وی راته د پلار نوم واخه چې ای محمود رسول مبتګین زویه خدای دې وبخښه. نو پته ولګېده چې پلار مې خپل. او دریم په دې حدیث کې مې شک و چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. یاره دا واقعي د نبي علیه السلام حدیث دی او که دا د بل چا مقوله او خبره ده؟ وی راته وفرمایل چې ای محموده د سبکتګین زویه الله دې وبخښه ځکه چې زما وارث سره د امداد وکړو. نو طالب ته خپل وارث ووی. نو چې طالب یې وارث شو، وراده استاد عالم حافظ په یقینا وارث شو ګن. دا د پیغمبر وارثان دي او د حضور پاک وینا ده. ګوره وارث هغه چاته وي چې پلار یې مړ شي یا نیکي مړ شي یا مور او د هغه نه کم مال پاتې شو دی په قبضه کې والي. نو د حضور پاک مبارک نه څه پاتې دي؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. وی دوه څیزونه مې درته پرېښي دي تر څو چې په تاسو خپلې منګولې ولګولې نو تاسو به کامیاب یې. یو د الله کتاب او بل د ما سنت. نو دا چې چا قبضه کې واخیستل د حضور پاک میراث دی، نو هغه وارث شو که د مارو د عالمانو طالبانو حافظانو مدرسو قدر وکړئ. ښه پردی ژبه به نه غږوئ. نن امریکا د دې دشمنه ده. نن د امریکې او د برطانیې دا سوچ دی چې مدرسه بدنامه شي، بانې وله جوړئ. طالب العلم بدنام شي، بانې وله جوړئ. عالمان بدنام شي، بانې وله جوړئ. ژیره بدنامه شي، پتکې بدنام شي، مسلمانی بدنامه یغوي. میریا باندې لګیا دي مسلمان شرمئ، مسلمان بدنامئ. دا د هغې سوچ دی. دا خو دشمن دی. دشمن خو که لګیئ د دشمن نه څوک ګیله نه کوي، خو خپل د دشمن ژبه خوځئ دا ډېره خطرناکه خبره ده. پام کوئ د امریکې ژبه تاسو نه خوځئ. په دغه مدرسو کې ستاسو د پیغمبر د احادیثو، ستاسو د الله د قرآن خدمت کې دغه عالمان او دغه طالب علمان ستا د پیغمبر د حدیثو او ستا د الله د قرآن خدمت کې. ګوره الله خو زمونږ یو شریک دی که قرآن زمونږ د شریک کتاب دی، پیغمبر زمونږ شریک راهنما او مشر دی. نو دې مدرسو کې خدا خدمت کې ټیک ته غلطۍ پار چا کې وي دا نه چې نه وي ما کې به هم په غلطۍ وي، تا کې به مې بل کې به مې. غلطو ته مه ګوره، مثبت سوچ وکړه، د هغې هغه ښه پهلو ته وګوره چې دا څه کوي. نن که مونږ خور او لور او مور کې تمیز کوو دا راته چا ښولي دي؟ دا راته علماو ښولي. نن چې مونږ دا وایو چې دا مونځ کوو دا راته دې علماو ښولي. که نور چا تبلیغ والا تصوف والا او یا تا ته پلار او ورور ښولي دي، خو بنیاد ورپسې د علم دی، د قرآن او د سنت دی ورپسې. دا خو هر څه تا ته بنیاد د دې ټولو کارخانه مدرسه ده، کارخانه عالمان پکې جوړېږي. هغه علما ځي، څوک په یو لار کې د دین خدمت کوي، څوک بل لار کې د دین خدمت کوي، څوک بل لار کې د دین خدمت کوي. او ورونو ډېره سخته ورځ ده. حضور پاک مبارک فرمایي چې هر انسان به د خپل عمل مطابق په خپلو خولو کې ډوبې ډوب، څوک د نامه پورې، څوک د کونډو پورې او څوک د خولې پورې. د آخرت خولې د دنیا د اوبو په شانتې نه دي. د دنیا اوبه خو خپله سطح هموار ساتي که نه. اوبه چې د سیند روبې د ټول خلک به یو شان پکې ډوبي. هلته خو لور او جوره نشته، نه د هر چا خوله به ده پورې ولاړئ لکه د جامو په شانتې. ده نه به بیږي او ده پورې به ولاړئ، د ده نه بل خوا به ځمکې ته نه غورځېږي، ده پورې به ولاړئ. څومره چې د چا ګناه ده هغومره خوله
او دی با پکی ڈوبی او گرمی با زیادی اللہ دیم دا خیرت دا گرمی نو ساتی نو دا مارونو دی با پلار توی بابا را غلی ما یو نیکی میں کم دا کمی ربانی دی اکلا دا یو نیکی دی راکلا کدا نیکی ما تا ملو نشی دوزخ تدم او کدا ملو شی پی بچ کے گم پلار با وطی بچے دا نیکو سوداگا دا چا سر نکم نشم در کولے بابا زستازوی ما فلان کے اگر دنیا کی چی بیو بل سر محبت و مینا وقت کنولو بم او کترانے کی دوزخ تبزم بچے اللہ دی دا دوزخ نو ساتا دعا دا لکولشم او نیکی نشم در کولے زمان حساب کتاب ندے شوے اکا زمان کمشی سبکو زکال تا خود جہنم با مخامخ کاری اقلمبار بکی اخو دا سے ندے دنیا پشان معاملہ اس سڑے با دمشی او سڑے با خوبو کی او سپارش باو کی یا رشوت باور کی او یا باو تختی علاقہ غیر تا دا کسی پسی خوالتا نشتا دی با منتونا ورتاو کی ابو تی بچے در باندے خپیم چے دوزخ تا دے زمان دا ذلق قطرے خو کچرت زمانی کی کمشی تالا در کم سبتی گی دا غور تبا غردے گم نشم در کولے دی با مایوس شی مور پسی بلاوش بے بے دا مایو نیکی پکار دا ابا مور پینکارو دی با دا واسطی ورتوئی او ارسط فلا انصاب بینہم قرآن حکیم کے اللہ فرمائی التبیا یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه نمور نو دا پلار نو دا بچو نو بتختی دا سر وزدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی ویچے خلق قبر نپاسی بربند بپاسی وی سیب علا سڑی و جنکے و اسخذی وی طول بربند پاسی وی دا علکان با دی جنکو تا سڑی با دی خضو تا نگوری چی بربندی عائشہ دار وز دیر سخت دا ہر سڑی خپل غم کے دے مجال شتا چی سوک یو بل تو دی یو بل عورت تو گوری دا خو سڑی دا دنیا پا عیش و عشرت کے دے نو پردو جنکو تا گوری چی غم پی راشی بیا پردو جنکو تا سوک نگوری ادا غم وقت ہے مور بے انکارو کی دی با ورطوئی چی مور اگا زما زمین مور دا دنیا اگا واسطی برا مخ کی کہ ناجوڑا و شمتابا وی چی پدی بچی میں دینی او پا ما دی دا بیماری وی وی بچے در باندے خپیم دالا قطرے میں پا دوزخ تا غردے کی در سرزس وزم خود نیکی نشم در پولے دا مخامخ برلارو جہنم تا بسوک تنگے گی کہ زما کمشی سبکوم بیا بلارشی بزامنو پا بچو پسے زامنو بچو تا ببینتون شروع کی چی بچو نیکی راکے اغیبا مورتا انکارو کی دے بچے استاسو پلار نے دا استاسو دا برکت غر کے ما واقعی دا مشران دا سپینگیری دا چا دلا سا برباد دی دا بچو دلا حلال و حرام نپی جنی خوچے بچے میں خجن تیر کی بچے میں خط تعلیمو کی او بچے میں خجامہ واغن دی او بچے میں خبنگلکی اوسی او مندی دی او ترڑی دی او دی بچو لرا پیدا کی او جہنم خپل زیش و خپل اللہ دی مساترون یادو ساتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا اغا مقولہ دا وی دا اغا انسان نا بے وقف انسان بل نشتا کہ دا بل دا دنیا دا خقولو دا پارخ پل خیرت خراب کی دا قمقل انسان دے دنیا دے دا بچو جوڑکلا خیرت دے خپل خراب کا واللہ ہی کری دا بچی پکار شی کہ نیک بچے دے قرآن دے پہ یاد کا قرآن دے پہ ازدہ کا علم دے پہ حاصل کا او یا نور دا نیکے لارو سر تبلیغ دعوت او تصوف او نیکے سر دی والا واسطہ پیدا کلا نو چی دی دا نیکی کئی خطال فیدہ در رسی خو کا چرتے بچی دے دیندار نکا قرآن خان دے نکا واللہ کا دے پکار شی قسم میں در توقول کا دے پکار شی چی مرش دا خلق دا شرم دا وجنا کد وصلور دے گا در پس پاک کی ام بے گوخے زان بدر نخلاص کی دا گا بی آدھا ثواب دا پارانا چی خلق کوئی چی بابا پسی سو نکلل دور اسم نشتا خبر ختم نو پکاری گی اولادو بچی اگا اولادو بچی بڑی پکاری گی چیتے مدرسے تراولے جماعت تراولے دا اللہ قرآن ورطوخے اخلاق ورطو برابر کے یادا سے دنے کے لارتے عباسے دقا بڑی پکاری گی باقی دن پکاری گی نو بچی با مورتے انکارو کی یہ بچو ستاسو دا پارا دا گناہ پا مارا غلے او دا دوزخ تا میں غرزائی کتاسو نیکی رانکے اے بابا در باندې خپیو خدای دې بچ کا او کتاله در کو زمون کا مشی بیا بسکو خزا باور نکی بچی باور نکی یاران دوستانو پسی باو گردی والا باور نکی چی سوک دا دا پی جنگلو یو ار صلیب و انکار کی او یو نیکی کم درو
وایه اوس د نیکۍ قدر شته که نشته؟ هغه یوه کمه ده چې ته په دنیا کې وی الف زر آ او الله پې لس درکوي په دومره پوټې نیکۍ الف زر آ باندې څومره ټیم ستا لګي او په دې تا ته لس کمې میلاویږي په دې کې یو کمه ده دی به مایوسه شي خو دا خو ماله چام رانه کړه دا نیکي نو دی به مایوسه را روان شي یو سړی به ولاړي خفا دلګیر دنه به تپوس وکړي ملګري دې خوا راشه ولې خفی یاره بس ډېر خفی یم ولې دوزخ ته روانې یو نیکي مې کمه شوه او الله را سره احسان وکوي لار چې چا نه وغواړه هېڅ چا رانه کړه ما خو ویې دا بلا شی پیدا کړم نه پلار راکړه نه مور په کار شوه نه بچي په کار شو نه ښځه نه یاران نه دوستان چا رانه کړه نو بس اوس الله ته ور مخامخ کېږم دوزخ ته به ځم رونو الله ګورې د دې هر څه نه خبردار دی خو د نیکۍ دا قدر درته ښایي دا سړی به ورته وایي مړه نیکي دې کمه ده وې او زه به درکړم دی به ورته نیغ نیغ ګوري ته څنګه راکړې ما پېژنې دنیا کې نه بلکل دې نه پېژنم نه مې چېرته لیدي دنیا کې او نه دې پېژنم نو ته بیا ماله څنګه نیکي راکړې دومره خلک نږدې نږدې مې په کار نه شو ته به مې څنګه په کار شې وی زما په ویړه دنیا کې د ایمان نه پس یوه نیکي ده سړی به ورته وویل نور ټوله عملنامه مې د ګناه نه ډکه ده ایمان نه پس صرف او صرف یوه نیکي ده زما پې کار نه کېږي زما تله د میزان چې وتللی شوه نو ګناهونه مې دومره درانه شو چې اړو څه پته یې نه لګي نو زما په دې نیکۍ کار نه کېږي نو زه تاله به درکړم ته مسلمان خو به پې د جهنم نه بچ شې که نو ما خو پیسې کار نه کېږي ښه یاره دا رښتیا وی بلکل څه دې نوم دی فلان کې د فلان کې زوی الله ته به مخامخ شي دربار ته ورونو تله د میزان به لګېدلي ښه پل صراط ته مخامخ به تله د میزان لګېدلي داسې وړه خبره نه او رب العالمین به په خپله نګراني کوي جبریل علیه السلام به ولاړي چې هغه وحی راوړې ده اسرائیل علیه السلام به ولاړي که څوک سوال وکړي چې ما نه ستا مخکې اوښکې ده چې هغه جواب ورکړي چې الله تعالی ته ویلو کرام الکاتبین فرشتې چا چې نیکۍ بدۍ لیکلي دي ابه ولاړي آدم علیه السلام به ولاړي ځکه د هغې اولاد سره حساب کتاب کېږي او د هر پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړي دې چې ور مخامخ شي الله به یې تپوس وکړي بنده نیکي دې پیدا کړه او ربه چا درکړه فلانکي سړي وی حاضر یې کړې هغه سړي باندې به هم د دوزخ اعلان شوي اب هم راولي رب العالمین به د هغه سړي نه تپوس وکړي تا دله نیکي ورکړه ورکې وله او ربه ورکوم ولې ورکې یاره مسلمان ورور دی مې دی رحم مې پرې راغی زما پرې رحم راغی چې دی جهنم نه بچ شي نو ویدله خو پلار او مور او بچو او ښځې او خویندو میندو چا ورنکړه الله ته خو معلومه ده تی څنګه ورکې ای پروردګاره زما د ایمان نه پس یوه نیکي ده نو زما پیسې کار نه کېږي غر کېږم دوزخ ته روان یم پرېږده دې مسلمان باندې رحم کوم دا یو خو به دوزخ نه بچ شي که نه الله به وفرمایي دغه انسان ته چې ښه تاله خو ده نیکي درکړه ستا خو دا یوه کمه وه دته خو جنت ته ځه ستا قصه خو سمه شو او دی بل ته به و چې ښه نو تا په دې مسلمان رحم وکړو او الله رحم مې پرې وکړو نو ستا نه زیات رحم کوونکي خو زه یم الرحماء يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په مخلوق د خدای رحم وکئ اسمان والا رب تاسو باندې رحم وکړي او چې څوک په یو بل رحم کوي الله به په هغوی رحم کوي شته نن په مسلمان کې رحم جواب راکوي نشته را نن مسلمان ته ټیپر هم نه ښکاري یو غرس ته وباسي پټ ورته ناست یو ډس ته وباسي عزت ته مسلمان د لاسه محفوظ نه دی بچی د مسلمان د لاسه محفوظ نه دی هندو امریکنۍ دلته نه راځي دا مسلمان د هر څه کوي مال د مسلمان د لاسه محفوظ نه دی غلا او ډاکه چې کوي مسلمان یې کوي دې جومات ته دروازه ولې لګېدلې ده هغه ولې لګېدلې ده دا خو د خدای کور دی هر جومات ته او مدرسې ته دروازې لګېدلې دي او غته جلنده ورته مونږ دا ولې جواب راکړې راله ولې ورته جلندې وو غلا نه یریږي داسې ده که نه ولې ورته جلندې وو غلا نه یریږو که نه دې خلک غلا ونه کړي هلکه دا خو د خدای کور دی دا قرآن شریف خو د الله دی دا لوډ سپیکر کې خو د الله دین بیانېږي دې پکې ته خو د الله منځګزار منځ کوي نو دا غل د جومات نه غلا کول الله اکبر دا بچه ته د هندوستان نه راغل راځي نو
د روس نه به راځي نو نه جي نه د هندوستان او د روس نه نه راځي دا د دې پلوسی دی دا د دې علاقې دی او دا علاقه کې چې ته هندو به اوسېږي نه جي هغه هم کلمه وایي مسلمان دی ماشاءالله مسلمان د مسلمان نغلا کول او مسلمان د الله د کور نغلا کول او مسلمان قرآن شریفونه پلی کول او په هغې خپې ښودل او د جومات نه پکې کوزول الله اکبر ولله الحمد دا زموږ مسلمان دی 10 روپۍ ګټم 20 روپۍ ګټم دا رزق به یو سې بچو ته به کېدې بچې دا ما د خدای په قرآن خپې ښودې ده او پکې مې کوز کړی دی او په هغې مې درله دا 20 تالانه غشتې دي بچې دا مې د جومات جانماز پټ کړی دی همې خرڅ کړی دی او دا ګوښه مې په هغې درته راوړې ده بچې دا مې پردي بچي بېګا وهلې دي او د هغې نه مې دا مال پټ کړی دی او تاله مې دا میوه راوړلې دی خوره څومره خوند به کوي الله اکبر سوچ نشته مسلمان کې رحم کم دی رحم موږ نه کوو په مسلمان ځکه خو په موږ د خدای قهر و غضب ورېږي که نه قهر و غضب ورېږي که نه پرکې رحم نشته جو او چې سره خو بیا لاندم سوځي رحمدل هم بیا سوځي رحم نشته هلکه بجلي نشته د خدای قهر هلکه باران نه کېږي د الله غضب هلکه ګرمي ده دا د خدای قهر هلکه مقدمې دي تاریخونه دي او روزانه منډې دي د خدای غضب هلکه 15 منه ټوپک مې په سر دی دا د خدای قهر او غضب پلانکي هسپتال کې مې هلته مریض پلانکي کې هلته مریض دا د خدای قهر او غضب ولې رحم ممکن نشته ارحموا من فی الارض د ځمکې په مخلوق رحم وکړه اسمان والا ذات په تاسو باندې رحم وکړي دا زما وینا نه ده دا د رسول الله مبارک وینا نه ده هغې استی کې هغه دروغ نه وي او رښتیا و نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی الله راته جهنم وخو جهنم یو ښځه وه پیشو یې مړه کړې وه جهنم کې پرته وه او هغه پیشو پې لګیا وه چکونه یې پې لګول ولې وی پیشو یې تړلې وه نه خوراک ورکو نه یې پرېښوده چې ځان له په خپله ښکار وکړي هغه پیشو د لوږې نه مړه شوه پروردګار هغه ښځه د هغه پیشو د لارې وجې نه جهنم ته ولېږله وی ما په خپلو سترګو حضور پاک مبارک فرمایي ولیده چې هغه پیشو پې چکونه لګول مخې ته شوکاو او دوزخ کې سوځېدله ښه بله ښځه مې ولیدله ګناهګاره بخاري شریف کې حدیث دی بله ښځه وه په لاره تله تږې وه یو ځنګل کې ورته کوي ښکاره شو چې هغه کوي له ورله نو چې ګوري نو برقه نشته په کوي برقه نشته او یو سپی د تندې په مخ اغشتې دی سپی ژبه یې دومره بار رستې ده او د تندې د وجې نه هغه سپی د کوي په غاړه چې کومه خټه ده هغه خوري هغه ساتي یاره دا ښځه وایي چې زه څنګه تږې معلومېږي دا چې دا سپی هم هغسې تږې دی زر یې موزه وویسته موزه او هغې پورې خپله لوپټه وتړله برقه نشته په کوي او هغه موزې ښکته کړه او د کوي نه یې پکې اوبه راویستې او هغه سپي ته یې هغه اوبه واچولې هغه سپي هغه اوبه وڅکلې سپي یې مخکې سیراب کړ وروسته یې ځان سیراب کړ رسول الله مبارک فرمایي د هغه سپي باندې ښځې رحم وکړه او سیراب یې کړ الله هغه ګناهګاره مومسه حدیث کې راځي هغه د جهان ګناهګاره ښځه د هغه سپي د رحم د وجې پروردګار جنت ته ولېږله رحم داسې شی دی مچان وجل جیز دي ګورې ګناه نه ده مچ سړی وجني ځکه دا خو دا بیماری ته پیدا کېږي هیزه او بلبل لیکن د انسان نیت ته ګوره انما الاعمال بالنیات یو سړی چې خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل یاره وایي په یو معمولي عمل یې وبخله په یو ډېر معمولي عمل پسې وبخلې وی چې الله راته وایي چې یو ځل دې په مچ رحم کړی دی ما وبخلې څنګه صحیح مې راواغېسته په مشوانه کې مې قلم ګنده کړ او په هغې مې خط لیکه خو چې قلم مې راوچت کړ یو مچ راغی په قلم په سوګه کېناسته هغه صحیح یې اسکله ما وی راشه یاره د خدای مخلوق دی او دې وخت کې تږی دی یا اوږې دی پرېږده چې دا صحیح اوس کي لږ ساعت مې ورته قلم ونیوه چې مچ مور شو پاسېده ما بیا خط شروع کړ الله وی دغه کار دې کړی په دې مې وبخلې جنت ته ده اوس مچ وجل دا به ته نه کوې چې مچ به نه وجنو رحم به پرې کوو نه د هغه یو نیت یو سوچ جذبه د هغه په لکې راله یو نقش یې لکې راغی په هغه نقش پروردګار وبخو رحم به په مسلمان کې الله به در باندې رحم کوي ارحموا من فی الارض د ځمکې په مخلوق رحم وکړه یرفعکم من فی السماء اسمان والا ذات په تا باندې رحم وکړي الرحماء یرحمهم الرحمن چې څوک په یو بل رحم کوي رحمان ذات به هغه انسان باندې رحم کوي نو پروردګار هغه سړي ته وایي وی تا په د رحم وکړه ده خو نیکي برابر شوه دی خو دې جنت ته او تا پې رحم وکوې او نو ستا نه زیات رحم کوونکې خو زه ما
بشک پروردگارا زا اگر چی ایمان دی دے نور دی اس نیکی نشتا دا گناہ نہ ڈکے ایا وندن لالا خطا پا در رحم کز پتا کم بیسا بی کتاب جنت پیدا زماروں یو رحم پلکی پیدا دے رحمی ڈالنا ہو باسے غضب ڈالنا ہو باسے مسلمان سر خیگلا کوئے خسولک کوئے دین دری واقعین زمان مقصد سو دنے کے قدر میں درتاو خو دلتا خمم پروان نشتا پنے کے باندے لگیایو گناہونا کو او پروان نشتا مناسب درتوی سورہ اخلاص دولا قل هو اللہ احد او چه درے دل دی اولستا دا پورا قرآن شریف برابر اجر او ثواب با اللہ در کی دمرا نیکے با اللہ در کی سورہ یاسین دا چه دی اولستا رب العالمین با پدی سورہ یاسین دا قرآن شریف دا لسو ختم و ثواب در کی دمرا نیکے اللہ در کی لیکن منفرد نیکے قدر نشتا دا واقع میں دیل در تبیان کو زمارو چی پزلک استاد نیکے قدر پیدا شی او تو بیا تلاوت دا قرآن شریف کے نورو تلاوت دا قرآن شریف کرے دیل تور اخلاص اس بابا وی سیب مالا قرآن شریف پا نازل نرازی بابا سور اخلاص خود رضی قل ہو سورت او دالو لکن قل هو اللہ احد وایا او دالو لا دل دریو ذلو قل هو اللہ احد اجر دا پورا قرآن شریف دا ختم برابر دے الکا فقیریم او غریبیم درک ملے لگی جی چتا تاویز را لوکا چتا چالا بولا کی دعا راتا ہوکی زیم رسول اللہ مبارک دا تاویز خوتے دیکھن رسول اللہ مبارک دعا منگتا خولے دکنا پاگے شروع کوا فقر بل اللہ ختم کی اغسط شہدے سورہ واقعہ کی سوکلو لی بلے خیری صورتوں کی صورت تے حضور پاک مبارک فرمائی پکم کور کے جی صورت واقعی تلاوت کی گی اگا کور کے با اللہ فقر و تنگ دستی نرا ولی اللہ برزق فراغ ورکے لینا خدم بلکم دے نمال پیو کا زمارو دا قرآن شریف کے بے انتہا فیدی دی او کا منگ دا قرآن شریف فیدو تا سوچو کو او منگ دا اللہ قرآن تا زان وقف کا او دا اللہ قرآن تا مزان ورنیز دے کا خوان پا کے سمرہ دے وای رشتیا کنا چې کوم ځای د قرآن شریف تلاوت کیږي د انسان په زړه کې کرخې او لارې جوړی که نه جوړی دا قاری صاحب دی مشهور قاری تیر شوی دی قاری عبدالباسط میں تلاوت مخامخ په مخامخ اورېدلی دی یو وخت کې ستاسو دې صدر ته راغلی په دې سنهري مسجد کې سورت قاف تلاوت کوي بم راغلی ورته ناستو ناشنا تلاوت حالانکه شکل ته چې ولې ولا کتل نو تا به پې ګمان ځکه ګیره برې تر څه خری دی یو شین پشین شنا پټه د سر نه تو کړي وا دیو د مصر الله आवाज ور کړي یو عجیب لهجه الله ور کړي یوازې د قرات او تجوید مهارت نه आवाज سا او بیا هغه لهجه طرز دا تلاوت چې هغه پروردگار کوم ور کړي دا په دنیا کې منل شوی قاری د مصر اوسیدونکو کویت تراغلو د لویو کارخانو مالک او کویت کې خط دی داغه تاریخ لیکي وی مصر کے اغا زمانہ کی جدا مصر بادشاہ جمال عبدالناصر ہو الار کی نو دا بل ملک اغا بادشاہ والا دا خار دا معززین رو گوا دوڑے والا کی او تاسو ولیدلی پر دوڑو کی ورطبیع غدول او سرنا او دب ڈوبا کسے پسے وطا خوش آلائی ہے جنہ کے ورطا گرائی شرابونا کباپونا عبدالباسط ہوئی چھے ماتا مطلع رالا کہ دا روس بادشاہ دے ورسر لوے وزیران دے اور لوے وفد دے او جمال ناصر دوڑے کلے تملاش لوی لارم لوی میز لگے دلے دے او دا میز نا یو طرف تا دا روس بادشاہ دے فروس چیپا و اغسر اقبل وقت او بل طرف تا جمال ناصر دے او دا مسلمانان و وزیران دی او دا میدان طول دا دی مسلمانانو نا او دا روسیانو نا دت دے اغسر الوی وفد دلتا دی خبر کئی جمال ناصر دا دا روس بادشاہ تا ہوئی چے سیب کدے خوخی او کلام دا تاورم وی مونگوی چے دے بچے تا ڈول سرناو سو ڈنگا ڈنگا بہت تکیوز دلتن وی اگوی کی وہ روا وی جمال ناصر ما تا مخ راوالو چی قاری باسط تلاوت شروع کا وی لانو تیار نو ما تلاوت تا وی لکی اس میں فکر شو چی خدایا تلاوت تا خود روس بادشاہ دے روسیان خو قرآن شریف سکے چی خدا و پیغمبر ہم نمانی ابھی خدا شیر نمانی نا خدا منی نا رسول منی او نا پیغمبر منی او نا قرآن منی دی پا تلاوت سپوئی گی چیز تلاوت ورطاو کم وی لگون دی دا سے ساوشم وی ما تاوی کی عبدالباسط تا تلاوت شروع کا تا شروع کا وی ما تلاوت شروع کا وی لکی سوچ کم تلاوتن کوما او لکی دام سوچ کم کہ عبدالباسط نور کا لبستا تلاوت اغا چاوریده که دا قرآن خمانی کنا مسلمانانو باوریدو
او نن ستا تلاوت ته هغه خلک ناست دي چې دا قرآن خو ځکه د دې پیغمبر او د دې رب هم نه مني وی ډېر شوق یې راکړه تلاوت وی داسې شوق یې راکړه او دومره مینه یې راکړه او دومره په خوند تلاوت مې وکړه چې وی ماله جلا راله او هغه جلا کې زما ساه بنده شوه نو تلاوت مې بند کړ وی چې داسې مې وکتل جمال ناصر هم جالي او مسلمانان هم جالي وی چې مخامخ دی هغه د روس بادشاه ته وکتل هم جالي او د هغه ټول وفد جالي زارو قطار وی اوښکې ترې روانې دي وی سترګې وچېږه جمال ناصر ته وی چې جمال ناصره دا تا به ته څه واورول دې خو زما د هلکې لارې وویستې هغه ورته وی چې دا زمونږ کتاب دی که نه مونږ خو یو دین منو اسماني او یو ذات منو د دې یو خالق او مالک د دې دنیا او دا هغه الله زمونږ د هدایت لپاره نازل کړی دی دا مې درته واورو وی چې په دنیا کې مې هر قسمه کلام اورېدلی دی هر قسمه خبره مې اورېدلې ده او په طرزونو باندې او په سرناګانو کې مې هر قسمه شی اورېدلی دی لیکن زما په زړه کې چې دې کلام کم اثر پیدا کړو زما په زړه کې کومې لارې پیدا کړې دا یو کلام زما په زړه کې نه پیدا کړو د قرآن شریف ډېر لوی برکات تیرونو ګورې او د قرآن شریف ډېر لوی اثر دی افسوس او افسوس چې مونږ په صحیح طریقه د الله کتاب له توجه ورنه کړه ومن يتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې په الله اعتماد وساتي الله ولا کافر د نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرام بخاری شریف کې حدیث یو عقیده تلو تقریبا 300 صحابه وی خوراک ختم شو وی چې خوراک ختم شو وی مونږ به دروازې دوه خان لالو دوه خان وی په هغې به زمونږ د لښکر د غوښو ګزاره کېده خوراک ګزاره کېده اخره کې ملګرو منې کړو چې دوه خان تاسو حلالوئ او دوه خان ختم شي نو بیا به وطن ته پسې ځو بس وی دا لاسونه خپې م وشلېدل دا پوندې مو شلېدې وچاودې او دا تلي مو چاودل او د خوراک څښاک هېڅ سامان نشته خدای اوس به څه کوو وی چې دریاب ته نږدې شو وی دې کې دریاب یو کب راوغورځو دا بخاري شریف کې حدیث عنبر ورته وی یو لوی کب چې دریاب کب یو چپه والا دا سمندر دریاب چې دی مضبوطه چپه و یو غټ کب یې غاړې ته راوغورځو چې کب یې راوغورځو مونږ سره خو تورې په لاس کې وې بس په تورو مغه کب وو چې رانه دوباره دریاب ته ونه غورځېږي راټینګ وی هغه کب مونږ وخوړه او د هغې چې کوم دلو هغې کې کوم اواز کوه وی په هغې به مخونه او لاسونه او پوندې غوړولې وی وجودونه هم ساربه شو کب څونه دا 300 صحابه کرام او وی مونږه یو میاشت د دې کب غوښې وخوړې یو میاشت او مدینې منورې ته نبي علیه السلام لم لږه غوښه راوړه او اندازه د غټوالي دې نه لګوله چې وی د هغې 2 لشې م راواغېشتې 2 لشې نو یو بل سره مو درولې داسې مخامخ هغه دواړه لشې م بر څوک یو ځای کړی په ځمکه مو درولې چې دا به څونه اوچتوالي نو چې زمونږ په اوښانو کې کوم غټ اوښ او زمونږ په سړو کې کوم اوږد سړی و وی هغه هم په هغه اوښ باندې سور کړ او وی د هغه لشو لاندې م تېر کړ وی سر یې ورسره ونه لګېد دې ته کب وایي زموږ په وطن کې دا مشهوره ده وی چې غټ کب یې به حلالۍ یعنې مردار دا خبره غلطه ده ښه کب چې هر څومره غټي د کب ذبحې ته او حلالولو ته ضرورت نشته کبان د دریاب ټول حلال دي ومن يتوکل علی الله فهو حسبه دقسې رزق به بیا درکوي ابراهیم ادهم رحمت الله علیه دا ادهم یې پلار د بلخ د علاقې بادشاه دی دا اوس چې ازبکستان او دا علاقې دي د دې ټولې علاقې بادشاه او ډېر نیک سړی عادل بادشاه الله به ډېر یادو من کان لله کان الله له څوک چې د الله شو الله د هغه شو ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله باور اعتماد وکړي الله ولا کافي دی د الله نه لوی ذات چې الله د چا لپاره کافي شي د هغه نه لوی ذات بل شته نشته رونو یو ځل ته چا تپوس وکړي تا خو بادشاهي پرېښوده او په علاقو ګرځېدی وی داسې د خوند یو زه بادشاهي خو ټول د خوند او د مزو شو په دې فقیرۍ کې او په دا ګرځېدو کې او په دې هجرتونو کې داسې د لذت او د خوند چې ته واقع درته پېښه ده وی وی هغه څه شی دی ښه خوراک یا چې تا ته ډېر لذت په دې کې میلاو شوي او ډېر خوند درته میلاو شوي څه شی دی وی هغه یو ځل یو جومات ته لاړم وی د ماسخوتن مونځ مې پکې وکړو وی هغه جومات ته په وړی ووچتو وی چې مونځ مې وکړه نو هغه خلک ټول د جومات نه وتل وی مې چې زه خو مسافر یم په دې جومات کې به شپه وکړم وی د جومات هغه څوکیدار راغی ما ته چې ماما له جومات ته وځه مې چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شم دلته شپه کوم وی چې نه شپو جومات نه چې د بل کې شپه کوه مې چې دا خو د خدای کور دی ستا د پلار هم نه دی نه ځم له دې جومات
وی دا هغه سره په باس شو وی زه خو کمزور یم ډېره موده ډوډۍ مې نه وه خوړلې کله لږه کله ډېره وجود مې ټپ شوی هغه وی مضبوط او سرب و وی د لاس یې ونیوم په زور یې جومات نه ایستم او زه نه وتم وی دې پوړو له راورسولم د پوړو نه دیکه راکړه وی چې دیکه راکړه نو وی الاوړې پرېوتم نو د یوې پوړۍ نه به بلې راتلم او دې سر به مې وډک کو د بلې نه به بلې راتلم د بلې نه به بلې راتلم ځمکې ته راورسېدم وی قسم په الله چې د خوند وخت ما ته دقه میلاو دی چې وی دې سر به مې دې پوړی له یو ډک وکړو او د الله تعالی د کم علم او کم رازونه او کم کشفونه به زما دې مازغو له راتلل هغې کې چې به کم خوند وي دا مې په بادشاه کې هم نه دي لیدلي اخره کې مکې مکرمې ته ورسېد مکه مکرمه کې بلا مریدانو ډېره دې څلورو واړو طریقو په دې بزرګانو کې د دې ټول استاذ پاتې شوی دی مشر نو هلته مریدانو چې د حج ورځې به شوې نو حج کې خلک زیات په نورو ورځو خلک کمي د دې مریدانو ته به داسې کار وسکې چې اوس تاسو حرم خالي کړئ مېلمنو ته چې دي طوافونه عمرې کړئ موږ به غاړې ته شو او یې زه خشاک راوړی په بازارونو کې خرڅوی او په هغې چې کوم شی ګټی د حاجیانو مېلمنو خدمت به پرې کوو دی کار خو مریدان یې پوه کړي وایي ګورې په دې طواف که تاسو کوئ نو حج کې خو د بار نه مېلمانه راغلي او ښځې هم پکې هلکان هم پکې نو ښځو ته به هم نه ګورئ او چې کم هلک داسې وي چې په مخ یې ږیره ني عربی کې امرت ورته وایي هغې ته به هم نه ګورئ دې مریدانو له به ټریننګ ورکړ وی خاص او یو خاص ځای مقرر کړ چې دلته به زه ناست دی قاجیانو به یې ډوډۍ خوړه خشاکونه به یې خرڅ چې دې کله لاړ د ده په ځای باندې د دغه رعیت د دې یو ماشوم زوی د ده نه ماشوموالي کې پاتې هغه رالوی شو د په ځای بادشاه چې پلار یې عادل او انصافدار و اوس به دې زمونږ بادشاهي پلار یې د مور نه تپوس وکړه زما پلار هغه مور ورته ویلي چې اورېدلي مې دي چې اوس په مکه مکرمه کې دی بادشاهي یې پرېښیم نو دې زوی اعلان وکړو چې زه حج له روان یم او که ما سره څوک په ملګرتیا کې په سرکاري خرجونه سره بوځم لویه قافله یې را روانه کړه چې څنګه رالل نو چې بیت الله ته سړی راشي خو لومبې به عمره کوي طواف به کوي مور ورسره ده د ابراهیم ابن ادهم ښځه چې د طواف عمره به وکړو بیا به پلار سره ملاقات وکړو لوی لښکر ورسره دی چې د بیت الله طواف او عمره کوله اتفاقا دغه وخت کې ابراهیم ابن ادهم هم طواف کو نو ده خو زوی په وروني کې پرېښی و خو د خدای شان دی د دې زوی دا بوی په دا پلار لګي اوس هم که دا ډېره موده پلار دا په سفر کې پاتې شي او راشي که نه دا روز به خپل بچی نه پېژني خو چې دوه درې تېرې شي او غېږ کې واچوي چې هغه پنځه شپږ کاله چا لوبولي هغه له توجه نه ورکوي هغه خپل پلار له بیا توجه ورکوي زمونږ دا پښتانه وایي که نه وایي د مور او د پلار دا خپله او دا بوی وي د دې پته لګي ده په وروني کې پرېښی او دې بچي ته خو دا پلار اړو یاد نه لري چې پلار مې څوک دی طواف کې سره یو بل سره مخامخ شو چې مخامخ شو ابراهیم ابن ادهم دې زوی ته وکتل او صاحب کشف هم وی پیژن چې دا خو مې زوی چې طواف نه کله فارغ شو نامریدان ورته وی وی څه وی موږ دې منې کړي یو چې ښځو ته به هم نه ګورئ او بېګیرې هلکانو ته به هم نه ګورئ او تا خو په طواف کې یو هلک و هغه ته دې داسې په غور وکتل هغه خو ګیره برید لا نور راغلی اجامت یې نور راغلی او تا ورته په غور وکتل دا ولې او ښځه مو ورسره وه یاره وی ګمان دا کومه چې دا ما ته هغه زوی معلومیږي چې ما په وروني کې پرېښی دی او زه ته راتښتېدلی او دا د پړوني ښځه راته خپله کور والا معلومیږي وایي ځکه مې ورته وکتل دې راغی خپل ځای کې کېناست هغه چې کوم د ده مریدان و خشاکونه یې راوړل خرڅولې او پیسې به یې راوړې په هغې به یې جاونه ډوډۍ کوله هغې هم رالل زوی یې تپوس وکړو یا دلته یو سړی د ابراهیم یې نوم دی او د پلار نوم یې ادهم دی چې دا به کوم دی خلکو ته خو دې معلوم اراده چې موږ ورسره ملاقات وکړو مریدان هم خوشحاله و چې زوی سره ډېره موده پس ملاقات کېږي او ښځې سره چې دی ورسره کېنو وایي دا د ابراهیم ابن ادهم نه خو پېژن چې دا مې زوی دی نو هغه زوی وله په دې غېږ کې سر کېښود او ښځه ورسره خوا کې کېناست ښځه هم ورته وویل چې بس دې سړیه او ته راځه خیر دی بادشاهي مه کوه ستا هم دا ژوند خوښ دی بس بادشاهي مه کوه راځه دا کار هلته کوه ژوند خو به دې لږ د راحتي جامه خو به دې لږه مزېداره خو ستا مخکې ژوند ته او شکل ته وګوره اوسني ته دې وګوره او زوی م ورته چې بابا هېڅ کار مه کوه صرف خدای یادوه خو موږ سره ځه وی دی ورته په ژړا شو دا د ابراهیم ابن ادهم تاریخ کې لیکي چې په ژړا شو وی د دم د سترګو نه اوښکې وبهیدې خامخا چې بچی چا ډېره موده پس وویني او بیا ورته ژاړي لکې رحم راځي وی دا سر یې داسې اسمان ته پورته او سر یې راښکته کړه چې راښکته یې کړه لږ ساعت تېر شو د دوی ژړا یې بنده شوه مریدانو ته ویې راشه دا لږ اوچت کړې چې هغې لږ اوچت کړه هلک مړ دوی مړ
مریدانو تپوسو کوي دا څه چلو شو دا هلک پس مړ شو وایي چې دې که زما دې غېږ کې پرېوت کړ او ده ما ته ووایي نو زما زړه کې ما خپل محبت او مینه راغله یو غیبي اواز راته وشو چې دعوه زمونږ د مینې کې او منځ کې د محبتونو او مینې نورو خلکو سره دي بس وی الله ته مې مخ کړې مې چې خدایه د دې فتنې نه خو مې وساتې انما اموالکم واولادکم فتنه قرآن حکیم کې الله او بل ځای کې وایي چې اموالکم زینة الحیات الدنیا مال او اولاد ستاسو د دنیا ډول دی ګوره که نیک اولاد یې خو د آخرت ته ګټه شو که بد اولاد یې د دنیا د ګټه ده آخرت ته پې خراب نو ابا وی چې بس دوا مې قبوله ده د دې فتنې نه چې ما خدای خلاصوي خو یا به ما وجني یا به دې وجني نو د پاک کې قبوله شوله ما پاک کې قبوله نه شوله په الله چې دې باور او اعتماد وکړو بیا به دې نه په ګرمۍ پروي او نه به دې په یخنۍ پروي دا به نه وی یاره ګرمي ده او دا مونږ به پکې ماسخوتن به ټول په یو ځای راوګرځو یاره یخني ده او یا یاره تیاره ده او دا زکات ته او دا خو بلا پیسې رانځي او دا خو حج او بلا پیسې مې بربادېږي او دا خو رمضان دی خو ګرمي ده دې روجو سره بس کوم بیا به دې په دې پروا ني مقصد به دې چې زما لوی الله رضا شي ابراهیم ادهم رحمت الله علیه یو ځل یې خوب ولید دې خوب یو سړی دی او ویده د خپل محل کې یم او یو سړی دی محل ته رادننه شو او کله یو چت ته خیږي او کله بل چت ته وی ما ته تپوس وکړه چې ملګري څه کوې وی اوښ رانه روک شوی دی هغې اوښ پسې ګرځم مې چې د خدای بنده دا خو د بادشاه محل دی دلته اوښ څه کوي اوښ چې تا نه روک شوی دی لکه د دشت او بیابان او په صحراګانو کې ګوره خو ګیا پسې صحرا ته منډې وي د بادشاه محل ته خو نه راځي ولې وی دا د اوښ د کتو ځای نه دی وی نه دې دربار کې او د بادشاه محل کې څوک اوښ پسې نه ګرځي وی ښه نو خدای پکې بیا سینګورو خدای هم دلته نشي معلومولو دا د خدای د پیژنګلو او د خدای د موندې ځای هم نه دی چې راویښ شو وره الله ورته اوس لاره برابروي دربار کې ناست یو سړی راغی یو فقیر سوالګرۍ شکل کې دغه په دروازه باندې کسان مقرر کړي دا دروانچیان سړی دومره هیبتناک شکل یې لره چې یو دروازچي دې تپوس نه کوي چې د څه کوي څه کار دی نیغ په یو دروازه په بل راننوته د بادشاه تخت ته ورسېد ده سره خپل وزیران او چې کوم د بادشاه د شورا خلک دی هغه ورسره ناست نیغ راغی بادشاه دې تپوس کې لکه څه چل دی څه راغلی وی صاحب مسافر یم او دې سړی لرالم دې هوټل له شپه پکې کو ابراهیم ابن ادهم او ته وایي چې دا سړی خو نه ده تر هغې کتلې ونې دا خو د بادشاه محل دی زه بادشاه یم او دا مې وزیران دي زه ښار ته ودرېدم چې د هوټل کې به شپه وکړې وی صاحب دا سړی نه ده وی نه وی ستا نه مخکې په دې تخت څونه څوک ناستو وی زما پلار وی د هغه نه مخکې څوک و وی فلان کې وی د هغه نه مخکې څوک و وی فلان کې وی چې دومره خلک په یو ځای لاړ راشي هغې ته سړی نه وي زه ورته وی سړی روان شو ابراهیم بن ادهم نوکران دی سړی راونیسئ دا سړی څه شو چې هغې ورپسې منډې والې هغه غیبي انسان و پیدا نه لکه یې سوچ وکړه چې واقعي ٹھیک تا په بادشاه کې هم خدای ملاویږي هر چاته نه ګوري حضرت عمر ته ملاویږي حضرت ابوبکر صدیق ته ملاویږي حضرت عثمان غنی ته ملاویږي حضرت علی مرتضی ته ملاویږي رضی الله تعالی عنهم اجمعین حضرت عمر ابن عبدالعزیز ته ملاویږي دا نیکان خلک هر سړی نه هغه د بادشاه د وجې نه غافل شي بیا پیسو سره دولت سره محبت او مینه پیدا شي الله ته بیا یې بیا الله کوم نه یادېږي د خلکو کارونه به کوې که الله به یادوي ده کله کې سوچ وکړو چې ټیک ته چې ډېر نیکان خلک او صحابه بادشاهان او قاضیان او مشران او امیران پاتې شوي دي هغوی پکې خدای موندلی دی خو ما ته ګرانه ده بس پټ په پټه د شپې ووت او بادشاه یې پرېښود الله یادوي راشه ځان له چته کښېنم چې د شپې م الله یادوم او د ورځې م الله هغوی ته حالت معلوم نو زمونږ د وطن د بادشاهانو په شانتې نو چې کال تیر کړي نو خلک ورپسې بیا خیرې کوي نو بل راشي نو چې بل راشي او کال تیر کړي نو خلک هغې ته هم بیا خیرې کوي چې خدای دین هم خلاص کړي نو چې بل راشي نو بیا خلک وایي خدای چې دا مردار وي بل دا ولې انصاف زمونږ په دې مشرانو بادشاهانو کې نشته ظالمان دي ظالمان او د اغیار او د امریکې او د یهودیان او د عیسایانو جنتان دي که خدای پاک یې مخ د امریکې نه بیت الله ته کې نو څه خبر ایمان یې په امریکا راوړی دی په بیت الله او د خدای په ذات د دې ظالمانو ایمان نشته بهر کیف خلک اوسې په ګرځېدل چې زمونږ بادشاه به کوم دی چې مونږ یې را پیدا چې دې تل ورپسې ګرځېدل د یو دریاب په غاړه یې ګیر او د سره یو زوړ څادر او ستن و ورسره هغې کې تار اچولو ځان له هغه څادر ګنډه او وزیران ورته کېناستل بادشاه سلامت دا څه کې تر هغې کتلې ونې بادشاه پکې خلک پیسې ورکوي منډې تړلی وایي
او محنت او مشقت کوي او تا بادشاہي پرېښوده موږ دې غواړو او د دریاب په دې غاړه کې پروت دی نه درته سوری شته او نه کوټه شته غلامان او نوکران دې پرېښودل ځان له په زور باندې لګیا او خپل کمبل او غشړې ګنډې ابراهیم ابن ادهم ورته تاسو څه خبر یې مال الله ستاسو نه خبر شي راکړي وې دا بادشاہي ده ډوړې به دې نه خوړلې دې جامو ته دې وګوره دې صادر ته دې وګوره وې قسم دې چې مال الله ستاسو نه خبر شي راکړي هغه ستن د تار نه وستله او دریاب لوی دریاب هغې ته ورغورځول لکه نو وې تاسو باندې زما بادشاہي ده ما بادشاه منې وې او وې دا ستن راله راوباس هغه یو بل ته وکتل د بادشاه صاحب په دې ماغو کې پرته راغلی دا د بادشاهۍ څه نه پرېږدي دی لیونی شوی لکه چې ستن دریاب ته وغورځي ستن څوک د دریاب نه رستی شي ویې راوباسئ که نه ویې صاحب ګوره مه کوه زه چې زوی علاج بدله وکړو ډاکټر او حکیم ته به دې وښایو او زه لیونی نه یم زه جوړ یم زه ستاسو ګورم چې زما په تاسو بادشاهي شته که نشته زما بادشاهي منې که نه ستن راوښکې شی که نه شی رستی هغې وی صاحب ستن به څوک راوباسي وی ښه اوس ګوره وی د دریاب کبان هغې ته یې واس کړی وی ما یو ستن دې دریاب ته وغورځوله او که تاسو ماله هر څوک په دریاب کې کوشش وکړئ ماله هغه خپله ستن راوباسي نو دریاب کې خامخا ستنې او دا میخونه پراته که نه دا پکې پروت دي وی کبانو ستنې راوچتې کړې وې اوسپنې په خوله کې راوچتې کړې وې او یو کب و چې په سترګه ړوند و د دا هغه ستن د هغه په خوله کې و او دلې اخواله راورسوله کبان د ستنې نه او د کونډې نه څونه ځان ساتي او چې د دریاب د خولې نه راغې نه ستنې ترې راواغېسته وی وایه اوس هغه بادشاهي مېښه وه که دا بادشاهي مېښه امې په تاسو بادشاهي وه اوس ما له خدای پاک په دې کائناتو بادشاهي راکړې نورونو په الله به بروسه اعتماد ساتو خپل اسباب به نه پرېږدو د دنیا اسباب به استعمال وکړو څوک زمیندار خپله زمینداري دې کوي خو اعتماد دې پرې نه ساتي که څوک تاجر دی دکان کوي یا بل څه کار کوي دې خپل کار کوي کاروبار د کوي خو په هغې به بروسه نه ساتي چې دا رزق په دې کې دا به د یقیني چې روزي او رزق مله رب العالمین راکوي که الله وغواړي د دې ځمکې په دې غنمو کې او په دې غله کې او په دې دوکاندارۍ کې برکت په پیدا کړي ماله به ترې روزي راکړي او که الله وغواړي سپم باغ به مې زدول او توپان به راشي ټوله میوه به ترې وغورځېږي غنم به مې تیاري بارانونه او ګلی به پرې راشي سپم پکې ونه شي نو اسباب استعمالول خو اعتماد په اسبابو نه کول اعتماد په لوی الله کول دې ته توکل او اعتماد او بروسه وایي الله دې زمونږ په لوی ذات بروسه پیدا کړي ګوره ما درته مخکې وي چې زمونږ رزق زمونږ ژوند زمونږ مرګ زمونږ خوب زمونږ ویښه زمونږ عزت زمونږ ذلت زمونږ هر څه الله په اختیار کې دي چې په الله د اعتماد وساتو دا ټول بر الله تابع کړي او چې په الله د اعتماد نه ګرځو پسې منډې وه دعا وکړئ چې الله په موږ رحم وکړي دا دعا وکړئ چې خدای پاک زمونږ په دې وطن کې چې دا کوم جانجي او ګونجي دي خدای پاک دا ختم کړي خدای زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي خصوصا په سوات او دیر بنیر باجوړ کې الله امن راولي او دا متاثرین مهاجرین خپل وطن ته په خیر واپس کړي دعا وکړئ چې څوک مریضان دي الله ته وله شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زمونږ د حلال رزق نصیب کړي خدای موږ د هر قسمه قهر او غضب آفت او مصیبت نه محفوظ وساتي د دنیا د آخر خیر نصیب کړي او د دنیا د آخر د فتنو د شرونو مصیبتونو نه محفوظ وساتي آخر وخت ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 351 نمبر کیسټ کې تاسو په الله د توکل او د بروسې بیان واورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12